زنانا قبرونو ته روانې وې هغه زنانو د قبر کاڼي په ځان باندې وخل هغه زنانو د قبر شمې بلولې هغه ښځو قبر ته شالونه بدلول هغه نارینهو به د قبر په نوم باندې د لات منات عزا او هبل په نوم باندې چیلی به ذبح کول گډان به ذبح کول ذبح به کولې پیغمبر علیہ السلام فرمایل اے د عرب سرزمین والو اے زما مشرانو اے زما خاندان والو اے زما عزیزانو تربورانو جنگ در سره نکوما ستاسو د مشرع خلاف هم نکوما ستاسو خلاف تورم نه اوچتوما تاسو د دیوبند نه هم نه وباسما تاسو حنفیت پس هم بدنوایما خود امن پیغام در کوم داس پیغام در کوم چې ستاسو آخرت پی ير ده دنا خبره کیا ده چې ستاسو آخرت پی ټول و ستاسو آخرت پی ماشاءالله اے قوم ستاسو خیر لټاوما وایا مسله صدا مسله دا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو اے خلقو ستاسو حاجت سر کون کے ستاسو مشکلات ختم ان کے ستاسو پریشانے ختم ان کے ستاسو عزت راوستن کے ستاسو د ذلت ختم ان کے ستاسو دشمنے ختم ان کے ذات الہکم الہ واحد اغا یو ذات دے چاگت اللہ وی ستاسو د نفع و د نقصان مالک لات ندے ستاسو د عزت و د ذلت مالک منات ندے ستاسو د عزت و د ذلت مالک عزاو حبل ندی پیر بابا ندے کاکا صاحب ندے تردیرے بابا ندے علی حجویری ندے شیخ عبدالقادر جیلانی ندے ستاسو دا ټول مصائب چه ختمی ستاسو تمام مشکلات چه حل کئی دا غزات صرف اور صرف سوک دے یہ تاسو خدا سے خپائے پریشانے پا ما چلی گی و خپتا سوئے پا ما خپائے کا منگائے نہ تنگے سر آواز نہ کوئے یار ددی ټول پریشانوں ختم ان کے سوک دے شوق سر ہوئے سوک دے ماشاءاللہ دا ہو رب دے دیکھ دا جنگ سشتا دا خون خبرے اکڑا کوئی نکڑا پا دی خبر دا آغا خلق و آخرتو پا دی خبرو پا دی عقیدہ دا عرب و دا عجم و آخرتو او منگم غاڑو چیز منگ آخرتو نو دا خود امن خبرو خلق ناس دے ټولنا اول سوک پاسے دو دا پیغمبر علیہ السلام تر پاسے دو ابو لہب او اغا ابو لہب چی پا پیغمبر علیہ السلام دیر مائن ہو دمرا مائن صدر صاحب چی اغا ورطوئی وین زر آغلا ورطوئی مبارک شاہ ستا خرور وفات شوه ده خو چې دا هغه د ښځې په خېټه کم حملو هغې نه محمد پیدا شو هلک دی چې کمې وینځې پې زیرې کړې وه هغه وینځې ته یې وې ته ما ازاده کړې د دومره د خوشحالۍ خبره یې ګڼله چې په ما دې د ده زیرې وکړو نو چا چې ورله په زیرې وینځې ازادولې لومبې هغه سړی پاسېدو کاڼې راواغستو اور چکانے راواغس ورتوئی تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا صائر اليوم اے محمد العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد و استاد دوار لاس تباشی و حلاکشی طول و رزد دین ورت مونگ دید پر را جمع کریو چه تاوی چه حاجت روا صرف یو اللہ دے اجعل الالہت الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب عجیب خبر دا تبا ٹوخی کم اللہ امداد کی نارینا و زنانا اولاد ہم دا اللہ پا اختیار کے دے آیا دی اولیاء لے اس برخن دا ورکڑے آیا دا اولیاء دا اللہ دوستان ندی
آلا دیلا اللہ و رضی ندی ورکڑے آیا دا اللہ تا نازولی ندی دا دا اللہ نازبینان ندی ان هذا لشیء عجاب دا عرب پا سرزمین خو منچ سمر عالمان وینو دا دی زیارتنو مالگی سٹی دا دی پا خورو کے شفا گنی ام دی قبرونو تا غلافون بدلی ان هذا لشیء عجاب اے محمد مسئلہ دی عجیبہ دا و ناشنا دا دا معاشرین جدا روانی معاشرین ماشاءاللہ نن وګوره اهل حق د معاشرین جدا روانی وی ارزه کې منز کوم رفع الیدین می نه لیدلې وی ارجمات کې منز کو هما امین پتیز نه دی لیدلې ته وی د معاشرین جدا روانی ان هذا لشیء عجاب عجیب دین د استاسو داوی په جرابون پکې مسدوی سفر کې منزنم دو په یوځه کې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء اللہ اکبر عرض میں دا کو پیغمبر علیہ السلام تا تر مقابلہ کی ادرے دو کو ندرے دو دا دین مخ کے ورسر مین دا آیا سوک دا کویسچن او سوال کولی شی چی یرا پیغمبر علیہ السلام تا با پتا نوا چی دا قوم با می خلاف شی دیرو خیار سڑے ہو ماو تا چی یو کار کونو مونگ تا پتا لگی چی کم مولا با زما خلاف کئی زچے مسئلہ بیانوم نو ما تا پتہ لگی چی دا کمی نوع مولا با کم سمر خلاف کئی او کمی فتوی با لگی چی زما وڑو کی غند ذہن کی دمر لوی فهم پروت دے زار شم دا محمد مصطفیٰ دا تجربینا زار شم دا محمد مصطفیٰ دا علم و کمالنا دا کائنات ذرہ دی دا آغا دا حسن و جمالنا قربان شی آغا محمد مصطفیٰ دا وینو سر کور تر آغا لے دے اے قوبہ دا اغا محمد مصطفیٰ دا اغا محمد مصطفیٰ اغا حسین بدن اغا دا وینو سور شوے دے اے قوم اغا گٹلی شوے عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلے دے اے قوم اغا دا خلق داد آدھا دیرو خلقو ملگرتیا گاری آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے خودے اغا خیستہ مکہ اگا دا پلار کلی محمد رسول اللہ دا حق دا خاطر پرے خودو اخپل خیستا ترونا چی پا پیغمبر علیہ السلام باندے دیر مینو اگا ترونا دا اللہ دا پیغمبر نا پاتی شو آگا قوم چی دا اللہ دا پیغمبر ساتنے کھڑے وا دا آگا تربیت یہ کھڑے ہو دا حق پا بیان دا پیغمبر علیہ السلام نا آگا قبیلے پاتے شوے اے خلقو آگا پناز لوے شب محمد دا سرمنو عبو تکے ناستو دا سرمنو جولو تکے ناستو خود کے دل عبو تکے ناستو آگا محمد مصطفیٰ مکہ پرے خطا پشاب ابی طالب کے پا وڑکا مرکے دے رشو قوم علتو معاف نکو آگا محمد مصطفیٰ دا حق دا پارا دا آگا زینہ ہم بیستر آغستے دا تھلے دے مدینے تا آگا دا مدینے پا دشتو کے دا اللہ پیغمبر آرام کڑے دے دا چاسر پول شریک نوا پٹے شریک نو اے خلقو خپل آخرت یہ خیستہ کولو خپلو او دا خپل امت آخرت یہ خیستہ کو عرض داد مونگا مغاڑو چی زمونگا آخرتو اے خلق محمد رسول اللہ چی خپل آخرت خیستہ کو مزے کڑے وے کہ وینی تو کڑے وے اے خلق محمد مصطفیٰ تا دا عربو نا کجوری رات لے کلوگے پہ تیرے دے اے خلق محمد رسول اللہ تا خلقو کمبلے ورکو لے کنا تکالیب پہ رات لل اے دا سوات خلقو محمد رسول اللہ دا حق با باب کی بیزت شو کا نشو دنیاوی بیزتی ظاہر کے اللہ دا پارے برداشت کرا اے خلقو کلچ حق بیانی گی انسان بے عزت کی گی پا انسان امتحانات رازی شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ضیاء نور کی لکی وہی کلچ تا حق بیان کے دا خلق بستا دمر خلاف شی وہی قابلک بما لا یلیک پدا سے الفاظ و بپتا دا خپلوی فتوی شروع کی لا یلیک چیبا مناسب نہیں دا خر کو ہر خبر باوڑے زکاة تبا حق بیانے عرض میں دا ورنو
مونږ غواړو چې زمونږ آخرت د آخرت د خیسته کولو د پاره به د رسول الله علیه السلام د ټول جن بهترین سنت خپلو چې هغې ته وایي ځان په حق بدنامول. کم سړي له چې ازغو ګوتې نه وي وهلې د ګلاب خیسته ګل له رسیدي شي؟ ای خلکو د خیسته و ګلونو د لاندې غټ غټ ازغي وي او که نه وي؟ ای د کیکر مسواک چې جوړی د کیکر اوږدو اوږدو ازغو د پاسه به تیریږي که نه به تیریږي؟ ای زرګر چې د کالو نه د سونې نه کالي جوړوي ورته ولي که نه ولي؟ په سټکې بیا بیا ټکوي که نه ټکوي؟ اے خلقو کلا چې تخپل آخرت خیسته کوي نو دا ته یو ګل حاصله او د ګل د حاصلولو د پاره به د ازغو په مراحلو باندې تیریږي. کم ماشوم چې په میدان منډې وخي د دې منډو نه د خړپوسو ګزارونه خوړلي که نه خوړلي؟ کم ماشوم چې بره چت ته خیږي هغه ماشوم په روانه ځمکه باندې څو ځله خویدلی وي که نه خویدلی؟ کم چرګوټي او چرګ چې په تمامو دیوالونو ټوپونه وي دی چرګوټي د کارغه ټونګې خوړلي دي که نه دي خوړلی؟ اے خلقو الف لام میم الله فرمایي په دې خبره نه پوهېږي بس په الف لام میم زه پوهېږم خو ستا د پوهې خبره دا ده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تب صحیح د قرآن او د حدیث داعی شي وهم لا یفتنون او ستا کور بروان نکړي شي وهم لا یفتنون او ستا بېعزتي به ونه کړي شي وهم لا یفتنون پتا به د حکومتي دفع ونه لګي وهم لا یفتنون ستا خلاف به ستا خاندان ستا نه بغاوت ونه کي ضرور به کوي. ورونو اول راځئ چې دا عزم وکړو د قرآن او د حدیث د دې منهج دپاره او د الله د دین دپاره او د خپل آخرت د ښایسته کېدو دپاره د خلکو هزار فتوی برداشت کو لیکن قرآن او حدیث د خدمت دپاره خپل ژوند او خپل صلاحیتونه وقف کو. داسې به کوو که نه به کوو؟ عرض دا دی چې دین حقه دا ډېر مشکل دی. یو اسې د اسلام نوم اخیستل دي یو واقعي خپل آخرت ښایسته کولو دپاره په اسلام باندې عمل وي هغې کې به معاشره ستا خلاف وي. ځکه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه وی د دین حقه شپږ غټ نشانات دي. مجموع الفتاوه کې وی یو نشان د دین حقه دا دی چې خلق به د هغې مخالفت ډېر کوي. تاسو وګورئ ټول خلق جماعتونه جوړي څوک خلاف کوي؟ ټول خلق مدرسې جوړي څوک خلاف کوي؟ ټول خلق مسجد کې منځونه کوي څوک خلاف کوي؟ ماشاءالله خو چې اهل الحدیث چڼې جماعت ته رادن نشو صرف چې اسم ودرېدو او خپې د خپو سره میلاو کړې خلق یو بل ته وګوري یو فتنه شروع شوه او بیا چې الله اکبر ټیم کې رفع الیدین وکړو او امام د ولد ضالین نه بعد د محمد رسول الله په حدیث عمل کو آمین په تیز وې جنگ جوړ وی که جوړ نه وي؟ اے قومه په سب کې جامتیان ولاړ دي ته برداشت کې چا چې ټول شپه ډمې ګډولي دي په واده کې هغه هم سب کې ولاړ دی ته برداشت کې څوک چې ښکاره سود کوي او کرپشن کوي ته برداشت کې څوک چې ښکاره زناکار دی ته صف کې برداشت کې چا چې د رسول الله په سنت عمل وکړو ستا بیفي هایي کېږي پته لګي چې موږ د دین حق سره ناشنا یو. ته هر ګناه برداشت کې ستا د غیرت زور صرف رفع الیدین له راغلی دی ستا تماچه باندې بلوډ صرف او صرف د آمین د وجې وهلی کېږي چرته په دین او اسلام د غیرت ونه کو خو چې خلاف کې د دین کې د زنا خلاف زما رور نه وته د کلین شو خلاف زما رور آواز اوچت نه کو
زما مولا په منبر او محراب د سود مسله د یری نشي بیانولې ځکه ماته مخامخ ناسه جسب د سود په کاروبار باندې حج لتلې ده که زه د سود رد وکما نو زما د جمعات اړم ختميږي زما تنخام ختميږي او ما نه عجیسب هم خپکیږي نو د دې ټول خلکو د وجه خو په دې خبره ځان غلکه اے سړی د محمد مصطفی د سنت د وجه پر رفع الیدین او امینم خاموش پاتې شکنه کولې نشي کولې ډېر لوی ایمان غواړي او خاموش خو پاتې شکنه څوک چې یو عمل کوي هغه ته خو خرند ما جوړېږي څوک خو عمل کوي هغه ته خو لار کې دیوال ما جوړېږي او یاد ساتئ زمونږ د اهل الحدیث دا عوام ته ډېر خيار قوم دی الحمدلله یو ملګری وي و امام پسې مې امین پتیزه وي او په سفر روانو و امام سلام جربا سی وی چې دا بڼلاري چاوي وی ما سره جیب کې درې کانی پراته وی ما راو باسل مې چې استاد جی ته دا درې کانی په کلمات طلاق وګرځو چې دا برانه صحابه نه دیواله یا مولا ما ته وی چې تا کې و چا ډېر غټ کار کړی دی ډېر غټ ذهن دل چا جوړ کړی دی وی ما ته وی چې د کم ځای ما ورته وی چې زه د ثوابه یم ما ته وی چې ته د ثوابه نه دی دین د پاره سعودي ته لړ شه امین هلته وایه دا د سعودي عمل دی دا د پاکستان عمل نه دی ما ورته وی چې ته د کم ځای ما ته وی چې زم د دې ځای یم ما ورته وی چې ته د دې پېښور نه یې ولې ما ورته وی چې د امین په تیزه نه ویل د کوفي عمل دی امام ابو حنیفه د کوفي او تم کوفي ته لړ شه دا لا خبره ده رسول الله علیہ السلام د تمام امت د پاره نبی دی ان ارسلناک للناس تمون د ټولو خلقو د پاره لګلی وما ارسلناک الا رحمة للعالمين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا پیغمبر د ټولي دنیا د سنت صرف د سعودي د پاره دی عقل هم سے شاید کچا کی وی وای چې دا خبره مې وکړې ویلا پیزار مې اچو چې مولا خاطر راغې ما ته وی چې زم اهل الحدیث کېګم استاد خبرو کې ما ته الله د قران او د حدیث رڼا وکړه وای زه په جړا شم ما ولګیره خپل کړه چې زما استاد اختلاف صرف د دین د وجو تا د الله د حبیب د حدیث دشمنی وکړه ما ته سره ډېر سخت بوبله وکړه کله چې د الله د پیغمبر د احادیث خادم شوه وای زما صادر بتا ته لار کې پروتي ته زما پلار ته زما مشر او ته زما عالم عرض مې دا کورونو د قران او حدیث ته پاره لګ غیرت پکار دی چا په خپل پټي باندې ځان بدنام کړی دی چا په خپل جیداد ځان بدنام کړی دی چا د خپل زوی ولور او خزي په سر ځان بدنام کړی دی چا ضرور پسر دشمنی پسر اغسته دا اهل الحدیث هغه خلق دي چې د قران او د حدیث د وجې د قوم دشمنی پسر اغسته دا اے خلق د دې علماء ملګرتیا وکي دا قران او حدیث بیانون کې ننشتا او سبب نه بیا بجاړي قیامت په ورځ باندې ډېر وجاړي یو چغه دا د قیامت په ورځ به خلق وای او چغه دا خو خطرناک چغه دا د هغه چغې نه ځان بچ کا قرآن په دې کواده ويوم يعض الظالم على يديه ویو ورځ د قیامت را روانه ده نارینه به هم بې لباسه بربنډ وي زنانه به هم بې لباسه بربنډ وي پلار او مور به په کار نه راځي مال او دولت به دې په کار را نشي دا خسته ځواني به په کار را نشي دا ډېرې ډګرې به په کار را نشي هغه ورځ ده بغیر لباسه به ولاړې او قرآن ويعض الظالم على يديه ظالمان به په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي چکونه به لګوي او یو چغه به په میدان محشر باندې وهي یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ای هلاکت دی بمالا
هاي افسوس دی مالا یا لیتنی افسوس دی فما اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چې د محمد مصطفی ملګرتیا مې کړې وې کاش چې د محمد رسول الله پس روان شوی وې کاش چې د حنفیت او شافعیت مالکیت او حنبلیت په چغو مې جون نوې تیر کړې کاش چې د دیوبند او د پنځپیر او دغه رنګ دیوبند او د بریل په نوم مې جون نوې تیر کړې کاش چې د نقشبندیت او صوفیت چغې مې نوې وخلې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چې ما د محمد مصطفی په قدم قدم اخوي او الله فرمایي دا چغه چې وخی هغه بسوکی یوم یعد الظالم ظالم ورته وي اشاره د دې خبرې طرف ته اللباب د ابن عادل دمشقي تفسیر کې لیکلي دي اشاره د دې خبرې طرف ته چې د الله د پیغمبر د طریقې نه مخ اړي او د الله د پیغمبر طریقه پرېږدي او د چا امام پسې ځي د چا پیر او تنظیم او پاټې پسې ځي وایي د ده نه لوی ظالم بل نشته یعد الظالم علی یدیه ای قومه دغه جړا به فایده وکړي که نه د خپل آخرت ښایستوالی به فایده وکړي نو کله چې خپل آخرت ښایسته کول ضروري دي کله غواړو چې ځان د دې جړا نه بچ کو نو وروڼو خپل مقام د رب سره جوړول دي که دا مقام د رب سره جوړ شو او دا مقام د الله سبحانه و تعالی سره برابر شو دا آخرت به زمونږ ښایسته شي که قرآن مو د عقیدې کتاب وګرځو آخرت به زمونږه که محمد مصطفی په سنت مو عمل وکړو آخرت به زمونږه که اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مو خپل اکابر او د دین مشرانو ګړل نو آخرت به زمونږه که په قرآن او حدیث مو ننګ او غیرت وکړو نو آخرت به زمونږه که قرآن او حدیث مو زده کو د عمل میدان ته راووتو او د الله په دین مو ځان بدنام کو نو آخرت به زمونږه او که داسې مو ونه کړل ویوم یعد الظالم علی یدیه ظالمان به په خپلو لاسونو چکونه لګوي یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وای بچې هاي افسوس دې مونږ لا هاي هلاکت دې مونږ لا کاش چې د محمد مصطفی اطاعت مو کړی وی د اطیع الله چغه مو وخلی وی د اطیع الرسول چغه مو وخلی وی ای خلقو نن چې دا اهل الحدیث علما تاسو ته قرآن بیانوي تاسو ته حدیث بیانوي دې دپاره بیانوي چې زمونږ آخرتو ماشاءالله او که آخرت خیسته شو دنیا کم کامیابی دا آخرت که خیسته شو الته هم کامیابی دا یو صحابی دا یو صحابی او داغه مقام وګوره سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ سناشنا شان والا صحابی دے غزوہ احزاب کې ولګېدو زخمی شو هغه زخم به کال تر کاله زیاتېدو مسجد نبوي کې د الله پیغمبر خیمه لګولې ده وایي چې نن د سعد بن معاذ سره ملاقات کومه هغه سعد بیمار دی د زن کدن حالت کې دی ډېر په تکلیف کې دی نور قبیلې مالته مقام پرتی دی سعد رضی الله تعالی عنہ په جهاد کې زخمی شوی دی بدن نه وینه بهیږي وینه هغه حد ته ورسېده چې د سعد بن معاذ د بدن نه وینه را روانه شوه نو بلې قافلې کې خیمې ته وردننه شوه خیمې وې چې څه وینه راغله چې بهر وکتل د سعد بن معاذ زخمونو وینه شروع کړې ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله حبیب را منډه کړه او سعد رضی الله تعالی عنہ دا غسر اوچت کو په خپل پتون باندې کېښودو څومره بختور اے ساده څومره بختور اے ساده د مرګ ټیم دی او ستا سر د الله د حبیب په پتون باندې پروت دی اے ساده ستا د مقام نظار شم اے ساده ستا د مرتبې نظار شم د الله حبیب ولا را منډوي
دا اللہ حبیب را منڈکڑا سعد بیمار دے دا اللہ حبیب فرمائی دا سعد مرض الموت کے دے دا اللہ پیغمبر خپل بستر راوڑا دا سعد نے چاپے رکڑا او سعد دا دنیا بادشاہی او سعد استا مقام تا بادشاہان چھتا رسی دا اللہ دا پیغمبر پا بستر کے تالا مرگ رازی دا اللہ دا پیغمبر پا پتن ستا سر پروت دے و تالا مرگ را گئے او سعد تھا گھٹلے دا اے سعد تا زندہ بادے چھے دا اللہ پیغمبر را منڈکڑا سیدنا عمر را منڈکڑا ولی دوستی جدا کی گی او دا کدی ملگری چھے جدا کی گی خلق جاڑی ابو بکر صدیق عمر آگے صحابہ را جوشو ٹول صحابہ جاڑی سعد ابن معاذ وفات دے دا دنیا دا رسختی گی خو آخرتی سعد ابن معاذ تا صحابہ جاڑی تاریخ گورے عائشہ صدیقہ فرمائی زد اللہ دا پیغمبر جڑام پہ جنم او بدغ جڑا کے زد عمر آوازم پہ جنم زد اخبل بابا جان ابو بکر صدیق آوازم پہ جنم دا سے جڑا شروع دا لکا کٹوے چھ خود کی گے ولی دا اللہ دا پیغمبر دا مجلس نا سعد روان دے سعد دا دنیا نا رسختی گے قسم پلب دے دا تاریخ الفاظو گورے محمد رسول اللہ فرمائی کہ دا سعد نسا اوتلا فرمائی احتزت عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ فرمائی سعد خود دنیا کی وفات شو آخرت دمرا خیستہ دے کہ دا سعد پا وفات باندے وفات پزم کرے بر آسمان کے دا اللہ عرش اوڑا کے دو اے قوم سعد دا اللہ مقام ورکو علامہ ذہبی سیر و علام النبلا کی وی دا عرش زکا اڑا کے دو فرحا بقدمی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے خلقو عرش با ولی نغلقی گی عرش با ولی نخوزی گی دا زمکنا دا سعد ابن معاذ روح بر آسمانونو کی عرش تراڑو دڑیر خوشالینا پہ آسمان جڑکی گی اے قوم اخپل آخرت دا سے خیستہ کول دی چھ عرشو جڑکی گی سعد ابن معاذ دا دی دنیا سڑے دے خو قرآن یو منو سعد ابن معاذ دا دی دنیا سڑے دے خو محمد مصطفیٰ یو منو چاچ قرآن من لے دے چاچ احادیث تا محمد مصطفیٰ من لے دی قسم دے آغا پزمک ملشوے دے اسمان پا آغا فخر کڑے دے اے دا سواد دا مٹی خلقو سبدر تا اجاڑم سبدر تا پیغام درد پریک دم زدہ سے لوئی خطیب ہم نائم چدناشنا الفاظ راجمکم او تاسو تا خطابکم دمر لوئی ملام نائم چی دا منطق و فلسفی پا قضایا و مپویکم اے خلقو زمیداری جب کدر توام دا دی قرآن ملگرتیاو کے دا دی حدیث ملگرتیاو کے دا رب مخی تا ہم نور سوک مشرک ہوئے دا محمد مصطفیٰ اطاعت کے ہم بل سوک مخی تا مروڑے دا دا قرآن پیغام دا دا احادیث دا محمد مصطفیٰ پیغام قسم نے دا بم رنگ کی دا بم دا دنیا پریشانے ختمی کی دا بم دا دنیا ٹنشنون ختم کی اے تور سرو خیندو میندو کرونو کے آواز اوری دن کو زنانو راش اخپل آخرت خیستہ کے راش آخرت تا تسلیم شے پریک دے دا بے حیاء لباس پریک دے دا بازار جوندنا پریک دے دا نارواو خبری پریک دے دا بی دین مجالس اے زنانو دا مٹھیو دا سوات اے زنارینو دا مٹھیو دا سوات رونو راش قرآن زدکے احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام زدکے قرآن کے مزدہ احادیث دا رسول اللہ کے مزدہ دا جنب دے مخکلشی او آخرت بدے ہمو آخرت بدے ہمو آخرت بدے ہمو منگ وارو چی زمون آخرتو او پا قرآن او پا حدیث باندے آخرتو نو دید پارا انتہائی کلک محنت پکار دے قرآن سرا راشا سوک پا زمکہ بدنام سوک پا پٹی بدنام راشا تننزان دا اللہ پا دین بدنام کا سوک با دیدہ کورو باسی نور بسوکی سوک با دو سپیڑے در کی نور بسوکی سوک با کنزلیو کی نور بسوکی
څوک به څلور پنځه پروپیګنډو کې نور به څه وکړي هېڅ به ونشي خلک هېڅ نشي کولی خو ستا به آخرتو خلک هېڅ نشي کولی خو ستا به آخرتو او موږ غواړو چې زموږ آخرتو په قرآن او په حدیث به زموږ آخرتو اے خلقو نیتو کې د مټې خلقو لاس اوچت کې او د رب په کور کې دا عهد وکړې چې د قرآن او د حدیث به کلکه ملګرتیا کوو که نه به کوو اے د مټې سواد خلقو لاس دواړه اوچت کې او غیرت سره ووایه چې قرآن او حدیث به په نهره خېټه دې علاقې ته رسو که نه به رسو انشاءاللہ د امن په طریقې سره د ورورولۍ او په اصلاح نیت سره به دا د قرآن او حدیث دا حق پیغام انشاءاللہ مخ په وړاندې بوزو که نه به بوزو انشاءاللہ خپل نارینه او زنانه به په قرآن او په حدیث آبادوو که نه به آبادوو الله رب العالمین دې مونږ تاسو په قرآن او په حدیث باندې آباد کی او الله رب العالمین دې ستاسو زندګۍ د ډېرو خوشحالو نه ډکې کی مونږ ته مو ډېر قدر او عزت راکو زه غریب سړی به تاسو له صدر کم الله سبحانه وتعالی دې تاسو له خپله مینه درکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين